د پاسون نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو د سماد انجم لخوا د مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي. ګرانو کتونکو د نن نه تقریبا 3 میاشتې وړاندې همدلته په دې هایر سیکنډري سکول کې ایس ډي پی او سیدو سرکل محمد اسحاق خان یو کلي کچېرې کړې وه. د خلکو شکایت او ستونزې اورېدلې وې. نن یو پیره بیا دوی دلته د کلي کچېرې انعقاد کړی دی او خلک راجمع شوي دي. په تېر ځل چې کوم شکایت او مشکلات دې خلکو د خپل پولیس افسرانو ته وړاندې کړي وو چې په هغې کې څه کمی راغلی دی او که سیوا شوي دي. راځئ چې وګورو چې د علاقې خلک څه وایي او د پولیس مشران څه جواب ورکوي. डी एस पी صاحب نو لګه ګیله وکړم چې زمونږ کلي کچهري زما خیال دی 3 میاشتې مخکې شو نو چې دیو سات په سات دا کولې په میاشت کې یو پیره یا کله کولې نو موږ به هو چټک کیدو او ټول به دغه موږ به ښه زور لګو. د خدای رحم دی بیا هم چې زمونږ علاقه د نورو علاقو په نسبت باندې ډېره ښه ده. که د قوم د لاسه ده که د پولیسو د لاسه ده او ډېره ښکلې روانه ده. په دې مخکې ورځو کې یو 2 کسان اوچت شو د دنګرام نه چې په هغو ورته زه په ثابتې ویلی شم چې په هغو کې نشه نه چې په هغو باندې به سګرټ هم ثابت نه کړي او په هغو باندې چا اطلاع ورکړې وه چې دوی چرس خرڅوي چې تاسو ته به یو سړی خبره راوړي غوږ کې به ورته واچوي چې یاره د پلانکې چرس خرڅوي. کیدای شي زما سره خپله ذاتي دښمني زه به ستا سره ډېر خواته نږدې یم زه به SHO صاحب سره خواته ډېر نږدې یم خو زه به پکار ده چې د هغې تحقیق وکړم چې یاره دا سړی دا چل کوي او که دا سړی دا چل نه کوي. نو چې تحقیق وشي چې یو عام کس ته هغه بېعزتي هغه نقصان هغه میلاو نه شي. فایرنګونه دومره حده پورې سیوا شوي وو چې زما دپاره خو لکه ډېر زیات ناقابل برداشت و چې ما په چا باندې لاس رسي. ما له خو ټوله شپه د هغې شي داسې خوب نه راته نو په کاره چې څو خپل میټیریل واچوي هغې بیا ویسي نو میټیریل کار نه کوي او په میاشتو هغه په دغه ځای کې پراته نو کیدای شي چې دا د یو مسحب د اکسیډنټ ذریعه و کیدای شي خدای دې نه کړي خو کیدای شي چې دا وګرځي. منګه چې سحر راشو د ماښامه پورې زه دلته کې په خپل ځای په دې تاڼه کې یم که مازدیګر څه کیس راغلی دی که ماسپښین راغلی دی که سحر راغلی دی زمونږ سره ښه باقاعده که زمونږ خپل کس نه دی راله کس راکوي. جانبیل چوکۍ کې 2 پولیس وي نو پولیس چې وځي نو چوکۍ خوشې پاتې شي که دا مهرباني وکړئ تاسو موږ له لږ د پولیس سیوا کوئ او د تاڼې مخې ته یو پولیس ولاړي نو دا به هم یو سړي ته دا پته لګي چې یاره دلته تاڼه ده په دې ځای باندې او دا د پولیس ولاړ دی. د پلینکو چې کومې سوارلۍ وړي لکه دو ګاډي سیډونه له پاسه ډېر زیات ډکې غټ سپیډ کوي. بله خبره ده د کمې د ډپټیانو دا ګاډي چې دي نو لکه د پلینکو چې دا ډېروران چې دي په شیشو باندې نمبرې خپلې لګولي یو په ګاډو کې جنکۍ ناستې دو سکرینونه لګولي نو لکه دلته ټولې زموږ خویندې میندې په دې کې ځي راځي نو لکه په دې باندې نوټس اخیستل غواړي. کته چک پوسټ موږ لګولی نو دا په بعضې ټایم کې د سپایان چې کوم دي دا دومره راغونډ کړي چې په دې کې هغه موټر چې راځي نو هغه پکې هم ریوس رالګوي. د چوټۍ په دې وخت کې دا بعضې هلکان ولاړي او جنکو د چوټۍ په دې ټایم کې چې دې ته یو 4-5 کسان داسې راوباسي چې دې زړې چینې سره په دې اډه کې ځای په ځای ولاړي چې دې ته دا کسان دي او بل ډیمانډ کې دا کومه د نفرای ځکه چې کله هوایي فایرینګ او دا چې په اختر کې مونږ ولیدو چې شروع شو نو زمونږ دا یو څو ملګري دي چې دوی په منډو تړلو باندې یو ګوټ ته بل ګوټ ته دا الله خان دی دغه ملګری دی یو د ده سره بل دی نو مونږ خو زیات دي نو په منډو تړلو نو چې دوی ته لږ دغه میلاو شي نفري سیوا شي نو دوی به ښه دغه وکړي. په کلي کچېرې کې د علاقې خلکو خپل شکایت او مشکلات د SDPO محمد اسحاق خان مخې ته پیش کړل چې په جواب کې دوی د علاقې SHO فضل رحیم خان ته حکم ورکړو چې دا ټولې خبرې ځان سره نوټ کړه او ډایرکټ پیک کار شروع کړه. دوی زیاته کړه چې کنجر جوارګر منشیات او غل د معاشرې دپاره ناسور دی او چې کوم پولیس والا د دوی سره مینه ساتي یا چې اوبه کوي د هغه نه بل غټ ناسور نشته. یو کنجر جوارګر منشیات او غل بچ دا 4 کسان دي دا ناسور دي او زه به دا وایم چې د دې سره کوم پولیس والا مینه ساتي یا ورسره چې اوبه کوي د ده نه غټ ناسور د دغه پولیس والا نه بله وروسته نه چې دا کومې فلینکو چې لوډ ځي د دې خو داسې سټرکټ دغه وکړه چې د دې خلاف پرچې ورکړه چې دا لوډینګ نه کوي چې کم سن واړه دي دا موټرسایکل په تاڼه کې ودروئ د دې مشران راوغواړئ د دې په سټامپ لیکلي والئ چې د خپل ماشوم له دا موټرسایکل نه ورکوي. کلیل کانډونه والا تر زموږ بونډرۍ پورې کم سړی خښته شګه باجري دا لړکۍ سټیک اډر ورته کوي د DSP صاحب کوم د دې خلاف کاروي کوي که هر څوک چې هغه غریب که مالدار که دغه
ما ورته یادوم ما زه چا سره غم ښادي په دې کې نه کوم. او بل دا کوم لښتي چې دي روډ ته رالی دي او دا روډ دغه کوي او خرابوي نو د دې خلاف هم کاروي وکړه. بل په بازار کې تجاوزات دي که فرض کړي یو سړی دی او هغه بازار کې دکان دی او دکان نه مخکې دومره لوی رالی دی نو که دغه محلي یا د دې کلي سړی ورته څه وینا کوي چې روکې یا روډ دا شی هغه سره جګړه کوي غم ښادي ورسره پرېږدي نه دا د پولیس ډیوټي ده. ورکه نوټس والا وی دا شی دکان مخ ته مېږده دوباره چې دی خې وي راوله والات کې واچو پرچه کې ورکړه. او دا فلینکو چې دا کوم دا سکرین لګېدلی سکرین او په دې کې دا ماشومانې جینکۍ وي او دوی ورته مخامخ دغه شی لګولي دا خو ته وباسه او پرچه یې کوله ورنکړي. دا د رشکې نه واله تر فلینکوچه پورې یو سړي ذاتي ګاډی دی موټر دی هغه لګولی سر زما ځکه څه کار نشته دا خپلې زنانې ځي خو نومې ټکسي ګاډي کې رشکه ده که فلینکوچ دی او که ډاډسن دی او که سوزکۍ خلاف کاروي به. بل د دې ملګري بله خبره وکړه د ماشومانو د سکول ټیم کې دا کم هلکان ودرېږي نو زه به دا وایم چې دغه هلکان دي دا راونیسه په دې حالات کې واچو او مشران ورته راوغواړه په ته ستاسو وي که دا غلطي ده د جینکو د دې ټیم دا چوټي ده او دې کیني نو که هغه پلار کې لږ غیرت وي نه به دا وایي چې یاره زما مور یا زما ښځه یا زما لور په کور کې ناسته ده. نو دا خبرې ځان سره نور کړه ځکه چې بیا بله کولي کچرې کوو نو کېدی چې دا خلک دا خبرې دوباره بیا وکړي نو بیا به زموږ د دې ناستې یا د کولي کچرې مطلب نشته. اګران کتونکو تاسو د خلکو خبرې ترې واورېدلې کلي کچېرې چې نن کوم منعقد شوې وه په هغې کې خلکو دوباره هغه خبرې وکړلې کومې خبرې چې د نن نه 3 میاشتې وړاندې دوی هغه مطالبې هغه شکایات هغه ستونزې خپل د پولیس افسرانو ته مخې ته ایښې وې نن ورته دوباره هغه بیا کېښودې خو د پولیس افسرانو دوی ته یقیندیاني ورکړله چې ډېر ژر به موږ ستاسو په دې مشکلاتو باندې پاملرنه کوو ستاسو دا مشکلات به موږ حل کوو. امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سمد انجون له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم د الله په امان.